ملګرو زه ام فضل نبی ملګرو دی وخت مونږه په تارو جبه کې ولاړو چې هغه کې لږ وخت مخکې یو امن جرګه او شو چې ډیر تعداد پکې خلک ډیر زیات پکې موجود او د دې امن کمیټ دغه سب دغه د مقاصد د آیس خلاف او د هوایي فیرنګ دوه نکاتی باندې دا ایجنډا او دلته ډیر خلک پکې راغون شي او بیا هغه یو کمیټي هم جوړه شو د امن کمیټي د علاقې مشران پکې علماء کرام پکې زموږ د علاقې ډي اس پي اس ایچ او د پکې ټول او د دې د حلف هم وایي چې مونږ د معاشري دا چې کوم د دوه ناسوره دي چې کوم د آیس د منشیات او هوایي فیرنګ چې کوم دي نو دې خلاف به برپور کردار موږ ادا کوو د دې جرګې روح روان دی وخت مو سره موجود دی حیدر علي چې تعارف محتاج نه دی نو هغه نه موږ د دې حواله سره به خبرې کوو حیدر صاحب دا ته وایي چې تاسو نن دومره خلک پکې راغون کړل او دلته علماء کرام او د هر متکبر فکر خلک پکې راغون شول ته نو حلف وشو نو آیا تاسو به دا حلف د دې پاسداري به تاسو وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې زه ستا شکریا ادا کوم نور څونه زموږ د پریس ملګري دی شکریا ادا کوم د پولیس ادا کوم د تحصیل انتظامی د علماء کرام زموږ د کمیټې د ممبرانو او څونه چې عام عوام رالی زه د ټولو شکریا ادا کوم چې ډېر بهترین پروګرام شو او زه د خپل کمیټې ملګرو ته د خپل طرف نه مبارکباد ورکوم او ان شاء الله مونږ چې کوم حلف وای شو دې کې مونږه زموږ د پروګرام تقریبا د 4-5 میاشتونه مخکې چالو دی او الحمدلله نن دا کامیابی طرف ته روان دي مونږ د حلف پاسداري مخکې ان شاء الله کړی دا او دا کوم پروګرام چې نن شو نو دې سره به ان شاء الله امید دی چې مونږ سره د عام عوام هم ان شاء الله د حلفداري مونږ سره برپور مرګتیا ځکه کوي چې دا پروګرام چې کوم دی دا زموږ ذات لنه دی دا مونږ د عوامو د پاره کړی مونږ د کلی نمائندګي کوو څنګه چې هر پارټۍ سره یو تعلق ساتي یا بلدیاتي نمائندگان یا عام عوام یو عزت سره لري هغه ټول په کمیټۍ کې ناست یو متفقه دا فیصله ده ان شاء الله چې موږ به دې مخنیوی کوو خاص کر د هوایي فیر خلاف د آیس د نور منشیات فروشو د قبضه ګروپو د کم چې اصلاحي نمایش کوي د دې ټولو دا تعاون موږ سره عوام هم کوي تاسو پریس والا هم کوي یو پولیس هم کوي چیرې چې موږ سره عوام او تاسو د پولیس والا تعاون نه نو دا کامیابی نه ملایوي خو ان شاء الله زموږ برپور کوشش ته دا ایمان دی چې تاسو مرسته سره به الله تعالی زموږ مدد کوي او دا پروګرام ان شاء الله زموږ کامیاب دی او کامیابی طرف ته روان دی به ان شاء الله ډېر مننه تاسو د حیدر صاحب د خوږې خبرې واورېدې مونږ امید ساتو چې دی د خپل کم حلف دی نه وشته شو د حلف پرداریو کې ځکه چې نن زما ځوان کول چې کم دی نو هغه د نشې د آیس په لعنت کې دی زما ځوان چې کم دی نو هغه نن د هوایي فیرنګ په لعنت کې دی یقینا دا دوه ډېرې غټې خبرې دي چې اختیار وکړي چې دا دی د علاقه پر امن وشي او دا چې کم حلف وشو کم جرګه وشو د خپل مقاصد کې کامیاب کړي ډېر مهرباني والسلام